بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. سورة الروم دي سورة الروم ويلشي زکچی پدی صورت کی د رومیانو د مغلوبیت ذکر دی. دا صورت مکی صورت تی د هجرتنا وړاندې نازل شوی دی. په اعتبار د ترتیب قرآنی سره دیرشتم دی او د نازلېدو په لحاظ سره څلور اتیایم دی. دا صورت د مخکې سورې عنکبوت نه نازلېدو کې وړاندې دي، خو په ترتیب کې ترې وروسته لیکلي شوي دي. په دې صورت کې شپږ رکوعات شپېته آیاتونه دي. دې صورت د مخکې صورت سره ربط او مناسبت دا دی چې د مخکې صورت په آخره کې د کافرانو ټکانه جهنم بیان شو. د دې صورت په شروع کې د ظالمانو مغلوبیت ذکر کیږي چې هغه مشرکان او کافران. یا د مخکې صورت په شروع کې د کافرانو د دنیا په نعمتونو خوشحالي بیان شو. د دې صورت په شروع کې هم د کافرانو د دنیا په نعمتونو باندې خوشحالي ذکر کیږي. یا د مخکې صورت په آخره کې صداقت د قرآن کریم بیان شو او د دې صورت په آخره کې به هم صداقت د قرآن کریم بیان شي. شان نزول د دې آیاتونو داسې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله په مکه مکرمه کې نو د روم او فارس والا خپل منځ کې اکثر جګړې وي. دا غټ غټ حکومتونه روم والا چې نو دي اهل کتاب او فارس والا آتش پرست مشرکان. نو مشرکان با د مکی مشرکان چې ناغیبا د فارس والا په فتح باندې خوشاله دي او مسلمانان با د روم والا په فتح باندې خوشاله دي. د روم والا هر کتاب مشرکان کافرانو به کله چې فارس والا پر رومیانو باندې غالب شو نو په دغه وخت کې د مشرکانو کافرانو د مکی وی چې څنګه زمونږ رونه فارسیان پر رومیانو غالب شو دغه رنګ به یو ورځ مونږ په تاسو مسلمانانو باندې هم غالب شو. نو الله جل شانه اوله پیشنګویو کا چې نه اوس خو غالب رومیان نه دي فارس والا دي، لیکن زه د چې دا رومیان به غالب شي او دا فارس والا به مغلوب شي. او دیمه پیشنګویی پسو کال کې به مغلوب شي دا فارس والا. نو الله پاک په دې کې لفظ د بزع ذکر کړي. بزع عربی کې د دې لفظ اطلاق د دریو نه تر د نهو عدد پورې کیږي. یعنی د دریو کالو نه واقلا تر د نهو کالو پورې د نه په دې کې بدن دا کافران مغلوب شي. مشرکان د مکی بم مغلوب شي او مشرکان د فارس بم مغلوب شي. اهل کتاب د مکی بم غالب شي او اهل کتاب د روم بم غالب شي. همدا رنګي د بدر غزا چې کلو شو په دې ورځ باندې رومیان
په فارسیانو غالب شو او مسلمانان د مکی په مشرکانو غالب شو. نو دواړه ځای الله پاک اهل کتاب ته غلبه ورکا او د مشرکانو هغه دواړه ځای شکست شو. کله چې دا خبره وشو چې رومیان با په فارس والا او مسلمانان با په مکی والا مشرکانو باندې غالب کی، ابی ابن خلف په دې خبره باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره شرط لرو، کچری رومیان غالب شو تاسو مسلمانان غالب شوي زب تعالی سل خان په انعام کې درکو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایل کفارس والا غالب شو یا د مکی مشرکان تاسو غالب شي سل خان بزدر کو انعام پتاو. د بدر غزا چې شو ابی ابن خلف پکې مردار شو، صحابه غالب شو او مشرکان کافران مغلوب شو. همدارنګي رومیان غالب شو او فارس والا مشرکان مغلوب شو. نو ابی ابن خلف خو په دغه وخت کې مردار او بکر صدیق سید د ابی ابن خلف وارثان له ورغي او دې ته وی چې تاسو د پلار سره ما دا شرط لګولو په هغه وخت کې دا شرط جایز و، لہذا تاسو خپل شرط د پلار ته نه پوره کړئ، سلو خان مال راکړئ. سلو خان ته ابی ابن خلف د بچونه واغشتل او هغه ټول ابوبکر صدیق سیب صدقه کړل. نو په دې آیاتونو کې د رومیانو او د مؤمنانو غلبا او د مشرکانو کافرانو مغلوبیت ذکر کی. نو د دې سورۃ اولنې رکو په دغه موقع باندې الله پاک نازل کړی. بیا الله پاک فرمایي چې دا مشرکان کافران د ژوند د دنیا باندې خالق فيه نور نه پی آخرت نه غافل دي. ولدي د الله پاک په قدرت کې سوچ نه دې زمکه ته ول نه ګوري، په دې باندې ګرځي دین وړاندې کوم خلک دا آباد کړو خو دین مضبوط په کار چې د مخکرو مشرکانو په انجام باندې عبرت حاصل کړي. نو فرمایي الف لام میم الله فيه پمانا د حروف باندې غلبت الروم مغلوب کړي شرومیان فی ادن الارض پنځدې زمکه کې عرب تا وهم من بعد غلبهم سيغلبون او دی پس د دې مغلوبیت نظر د چې دی بغالب شي په فارسیانو. فی بضع سنین فسو کالو کی لله الامر من قبل ومن بعد خاص د الله پاک د پاره اختیار دا سیز نه وړاندې دار سیز نه بعد دی. یوم دین یفرح المؤمنون په دا ورځ باندې به خوشاله شي مؤمنان بنصر الله د الله په امداد باندې انصر من یشاء الله امداد کی د چاچو غواړي. هو العزیز الرحیم او د الله په غالب او رحم کوونکی ذات دی. وعد الله دا وعده د الله د لا یخلف الله وعده الله پاک مخالفت نه کوي د خپل وعده ولکن اکثر الناس لا يعلم لیکن اکثر خلق نه پیږي. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا دی پیږي په ظاهر د ژوند د دنیا ومن الاخرتم غافلون دي اخرت نه خبر دي. اولم يتفکروا فی انفسهم دي سوچو فی نک فکر نه کې په خپل ځان نو کې ما خلق الله السماوات والارض ما بينهما الا بالحق چې ندي پیدا کړل پاک اسمان نظم کې څه چې ما بین دی دوالو کې مگر په حق باندې واجر مسمى او تدوني ټیم مقرره پوری. وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون يقين ډیر ځای دخل کوم ملاقات د خپل رب باندې انکار کوي. اولم يسيروا في الارض ايدين غري پزمک کې فینظروا پس دې دی ګوري کې فکان عاقبت الذين قالوا سرنګ انجام دې کسانو چې دین وړاندې كانوا اشد من قوه واثار الارض غيو ډیر سخت دین په طاقت کې غیب اړه ولزمکا وعمروها غیب آباد ول اکثر مما عمروها ډیر خد دینا د دې دا باد ولونه وجاتم رسول بالبينات وراغل وغيظ پیغمبران پاج دلایل باندې
فما كان الله ليظلمهم پس نه الله پاک چې ظلم کوي په دې باندې ولکن كان انفسهم يظلمون لیکن دیو په خپل ځان باندې ظلم کوي ثم كان عاقبه الذين بانجام دې کسان وساء السوء چې ګناه کړو بد انجام ان كذبوا بآيات الله دا چې دې تکذیب کړو د الله پاک آیاتونو وکانو بها یستهزئون او دیو د الله پاک آیاتونو باندې ټوکې کوونکي الله يبدأ الخلق ثم يعيده فمخکې رکوع کې الله جل شانه د توحید دلایل عقلیه بیان شو اوس په دې رکوع کې هم د الله پاک د توحید دلایل عقلیه ذکر کړي په دې رکوع کې الله پاک د مرګ نه بعد جن ذکر کړي د قیامت پر ورځ د مجرمانو مایوسی او ناامیدی ذکر کړي د قیامت پر ورځ د مجرمانو مشرکان چې کوم شرک دي داغي تردید الله پاک ذکر کړي د قیامت پر ورځ باندې د مؤمنانو نعمتونه ذکر کړي او د کافرانو عذابونه ذکر کوي او بیا الله پاک خپل تسبیحات ذکر کوي او د خپل توحید دلایل عقلیه ذکر کوي نو فرمایي الله يبدأ الخلق ثم يعيد الله پاک شروع کې پیدا کوي مخلوق ثم بیا دوباره پیدا کوي ثم الیه ترجعون بیا به الله پاک تاسو ټول جمع کول شي او یوم تقوم الساعه یبلس المجرمون او باور چې قائم شي قیامت نو امید بشي مجرمان ولم يكن لهم شرکاء شفاعه او نو د دې لپاره شرکا د شریکان د دینه سفارشي سو وکانو بشرکاء کافرین او وی بدی په شرک د دې باندې په عبادت د دې باندې انکار کوونکی او یوم تقوم الساعه یوم يتفرقون او باور باندې قائم شي قیامت په دور باندې جدا جدا شدا خلق فاما الذين امنوا چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات عمل کړي د نیکو په روضه يحبرون دی په باغ چوکي خوشاله ولشي اما الذين كفروا چې کافران دي وکذو بیااتنا دي تکذیب کوي زموږ د آیاتونو ولې قائل اخذ داخرت فاولئک فی العذاب محضرون پس دی په عذاب کې حاضر کړي شي فسبحان الله پس باقي الله د فرحین تمسونا هغه وخت کې چې په تاسو باندې ما خام کول شي وحين تصبحون او په وخت کې چې په تاسو باندې سبا کول شي یعنی تاسو داخليږي په ما خام کې او تاسو داخليږي په سار کې په دې ټولو اوقات کې د الله لپاره تسبیح ده ولو الحمد في السماوات والارض خاص د الله لپاره حمد دی پاسمانه پزما کې واشيا او په وخت د ماجیګر کې وحين تزنو په وخت د ماسپخین کې يخرج الحي من الميت الله رباسي ژوندۍ د مړي نه يخرج الميت من الحي رباسي مړي د ژوندۍ نه يحيي الارض بعد موت رباسي ژوندۍ کې ازمکه پس د مرګ د ازمکه نه وكذلك تخرجون دارنګ تاسو به راوستل شي د ازمکه نه په قیامت کې ومن آیات خلقکم من تراب فمخکې رکوع کې د الله پاک د توحید دلایل عقلیه بیان شو په دې رکوع کې د الله پاک د توحید دلایل عقلیه ذکر کی ومن آیاتی اور بعضی دن خدا اللہ پاک د توحید نا ان خلقکم دا چې تاسو جوړ کړی من تراب د خورنا ثم اذا انتم بشر تنتشرون بیا تاسو ناسا په انسانان خوارواله شي ومن آیات خلق لكم من انفسكم د الله پاک دنه خدا قدرت چې تاسو پیدا کړی تاسو لپاره من انفسكم ساز د نفسون ازواجا بیبي لکه حوا بیبي لتذكروا الیه د پاره تاسو د سره آرام حاصل کړئ جعل بینکم موده و رحمه الله پاک وګړو په ما بین ساسو کې خزي خاون کې محبت او رحمت ان فی ذلک الایات لقوم يتفکرون کنه فذکر خالق الحق هغه خلق لپاره چې غي فکر کوي ومن آیاتی خلق السماوات والارض او دا خود قدرت د الله نه پیدا کول اسمان د زمکې د اختلاف فرسنه د کومل باندې او ګډوډوالي د بستاسو درنګونه ستاسو دي ان فی ذلک آیات للعالمین یقینا پدې کې خامخانه خدي د مخلوقات د پاره ومن آیاتی منامکم باللیل والنهار او دا خود قدرت د الله پاک ساسو خود د پشپکه او پورس کې وابتغاءکم من فضل الله ټول ساسو د رزق الله پاک دی ان فی ذلک الآیات لقوم یسمعون یقینا پدې کې خامخانه خلق قوم د پرچای اوري ومن آیات یریکم البرق خوفا وطمعا او دا خود قدرت د الله پاک چې خی تاسو برېخنه
خوفا د یری د پاره او تمانه د امید د باران د پاره او نزل من السماء امان نازل د اسمان نو بو فیحیی بالارض بعد موت یا بجوند کې الله پاک په دیو باندې زمکا پس د مرګ نه ان فی ذلک الایات لقوم یعقلون یقینا په دې کې خامخانخي د قوم په چا عقل لري ومن آیات تقوم السماء والارض بامر او د قدرت د الله پاک نه دا چې قائم د اسمان او زمکا د الله په حکم ثم دعاکم دعوه من الذی بیا چې کله الله پاک رو بلی تاسو فرابرلو سره د زمکینا اذا انتم تخرجون ناثاف بتاسو روزي د زمکینا وله من في السماوات والارض كل لوقات د الله د پټو له مخلوقات چې په اسمانو کې بزمکی كل لوقات د ټول الله پاک ته عاجز کوونکی هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده د الله پاک په شروع کې پیدا کی مخلوق بیا پس پیدا کی هو اهون ولد الله پاک باندې پیدا کول دوباره آسان دي وله المثل الاعلى د الله پاک د پاره چې مثالونه دي په السماوات والارض اسمانو پزمکه کې هو العزيز الحكيم حکیم د الله پاک غالب حکمت والا ذات دی ضرب لكم مثلا من انفسكم پمکه رکوع کې د الله پاک د توحید دلایل عقلیه بیان شو په دې رکوع کې د الله پاک د توحید دلایل عقلیه ذکر کی الله جل شانو په دې رکوع کې د مشرک د شرک مثال ذکر کی یو سړی دی داغه مولا دی نو سړی د خپل مولا ځان سره په مال کې نشریکي نبیا دا مخلوقات تاسو د الله پاک چې خالق دي او دا ټول خلق مخلوقات د الله سره څنګه شریکان جوړوي خپل غلام نه ځان سره نه شریکي دا غینه یریږي الله سره شریکان جوړي پاغي د الله نه یریږي بیا الله پاک نبی علیہ السلام ته خپل ذمہ داری ذکر کړي چې خپل دین ته تابعداري وکا او په دین باندې ثابت قدم اوسېګا او د الله جل شانه طریقه دار په کومه طریقه الله پاک خلق پیدا کړی دا غینه بعد الله پاک د نیکانو خلقو چې کوم کسان نیکان دي الله پاک ترجو کې الله نه یریږي دا غي صفت ذکر کړي او بیا د مشرکانو حال ذکر کی چې تکلیف پیراشي الله ته आवाज کوي چې تکلیف تلل شي خپل شرک بیا الله پاک د دې د شرک عجز ذکر کوي چې دې سره پر خپل شرک باندې هیڅ قسم دلیل نشته او بیا الله پاک د صدقې کول حکم فرمایي چې تاسو صدقه ورکړئ رشتہ دارانو ته خپل حق ورکړئ غریبانانو ته خپل حق ورکړي مسافر ته طالبانو ته عالمانو ته مجاهدینو ته خپل حق ورکړي او بیا الله پاک فرمایي د شرک د سود قباحت ذکر کوي تاسو خیال دا وي چې چاله مال ورک دا بډیر شموله بډیر راکی نو پدې باندې مال نه ډیری مال په صدقه باندې ډیریږي په سود باندې نه ډیریږي صدقات باندې مال ډیریږي او په سود باندې ظاهرا ډیریږي حقیقت کې کمیږي او بیا الله پاک د خپل توحید دلیل ذکر نو فرمایي ضرب لكم مثلا من انفسكم بیان الله پاک داس د پاره مشرکان یو مثال ساز د نفسونو هل لكم مما ملكت ايمانكم ايستاستم ايشتاستاز د پاره دا غوین غلامان استاد چې تاسو مالکان من شرکا سو شریکان فی ما رزقناکم فعمل کې چم درکړي تاسو ته فانتم فی سون پستاز باغی تاسو د تاسو د غلامان وینځ تاسو دا برابر وي تخافون کخیفتکم انفسکم تاسو یریږي د دې غلامان نه پشان د یریستاسو انفسکم د خپل ځانونو یعنی د غلام نه داس یریږي لکه څنګه چې د آزاد نه یریږي په شراکت کې کذالک هم دارنګي نو فصل آیات لقوم یعقلون من بیان آیاتنا قوم د پارا چاغي فی عقل لري ولتبع الذين ظلموا هو بغیر بلکې تابع طریقې کسان چې ظالمان دي مشرکان د خپل خواهشات په نه په سلام فمن يهدي من ضل الله
فسوک به ہدایت کیا چاہتے چا اللہ پاک بیلاری کری اما لهم من ناس انو به پاری سوک رہنمائی مدد کون کی عذاب دا اللہ نے بچ کی فاقم وجہ کر دین حنیفہ فاستقائم کا قلزان دین تبرابر فطرت اللہ اللتی خلقت و فطرت دا اللہ آغری فطر الناس آلی چی خلق پیدا کری لا تبدیل لخلق اللہ نشتر تبدیلی دا اللہ پاک دا دین دا پارا ذالک الدین القیم دا دین دا اللہ پاک برابر دی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر خلق نفی ظہر منیبین الیہ واتقو رجوع کون کے شیطا صلی اللہ پاک تو دا اللہ نو یری کی واقعی مسئلہ قائم کے منس ولا تکونوا من المشرکین تاسمکے گے نا مشرکانونا من الذین فرقوا ہندے کسان نا چاگی ڈل ڈل کو دین و خپل دین پہ اختلاف دا قید سر وکانو شیعو دیشو ڈل ڈل کل حزب بما لدین فرحون ہر یو ڈلا فخبل آغا سبانی چه سو سری پاقیبان خوشحالی کی ویدہ مسننا صدر دعو رب منیبین لے ہر کل چیو رسیگی دی کافران ہوتا سے تکلیف نو دی آوازون کے اللہ پاک تو رجوع کن کشی اللہ تا سمیدہ آداقا من رحمتا بیچکار اللہ پاک پا دیبان رحمت ورکی باران پہ وری اذا فریق منهم برب یوشکون ناگہانے وڈل دینا پخپل لبان شرک لیکفرو بما تینا من جامع دا شینی کفر کی پاغنمتون چمون گرکی دیتا فتمتو پستاز پیدا واقعی پسو فتعلمون زدتا سو فیشی امانزلنا علیم سلطانا آیا منگ نازل کڑی پدوی باندی دی شرک پاندی صد دلیل یا کتاب فوی تکلم ما کانو بیشکون شاگت دلالت کی پاس چی دی اغا شرکی دا اللہ پاک سرا صد دلیل دی سر پا شرک باندشتا وی دادا قرنا سر رحمتن ہر کل چمگو سکو کافران تا خوشحالی فریحو بیا دی پاقی بان تکبر کی وین تو سیمسیاتم بما قدمت دی ہر کل چی ورسیگی دی تصدقلی پس اب در کفر دوی اذا هم یقنتو ناگہان دی نومیدشی اولم یرادی نگوری ان اللہ جی بشک اللہ پاک یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر فراکر رزق چاہتے چوغوالی تنگی رزق چاہتے چوغوالی ان فی ذالک الآیات لقوم یؤمنون یقینون پدی کے خامخا نقید قوم دو پر جو ایمان نوڑی فآت ذا القربا قو فستا صبر کے رشتہ داران تقبل حق والمسکین او غریبانان وابن السبیل مسافرتا ذالک خیر للذین یریدون وجه اللہ دا بہتر دے کسان دا پارچ ارادہ لیدہ اللہ پاک در رضامند دے اولائک هم المفلحون او آگ کسان او دا کسان چی دوی کامیاب دی نو کامیاب خلق داری چی ہر چا تقبل حق ورکی غریبانان تقبل ورکی مسافر تقبل ورکی او رشتہ داران تقبل حق ورکی ہم آتے تم من ربن ہوا سے چتا سور کوي مر ربن د زیاتینا ليربو في اموال الناس زیات چی پمال د خلقو کی فلا يربو عند الله ندان زیاتیږي پنځ الله پاک باندې اما ته د من زکات هغه سے چتا سور کی صدقه سره تريدون وجه الله تاسو را د پاغي د الله رضا فولایکم المطيفون دا کسان چې دی زیاتی حاصلون کی دي صدقه سره په سود سره تاسو خیال کوي لیکن تل زیاتیږي په صدقه سره مال زیاتیږي الله الذي اللہ پاک غزات تی خلقکم چی تاسی پیدا کریے ثم رزقکم بیا تاسو تر رزق در کی ثم یمیتکم بیا بتاس مڑ کی ثم یحییکم بیا بتاس راجوند کی حل میں شرکائکم یا فلم ذالک میں سے آیشتر استاد شریکان نا دا سے سوچو کی دا کارنا سبحانہ پاک تے اللہ پاک و تعالی اما یشرکون چت دا شریکان د دین چی نیکم دا اللہ سر شریکان جوڑے ظہر الفساد فی البر والبحر فمخی رکو کی دا اللہ پاک دا توحید دلائل اقلیہ بیان شو پتی رکو کیم دا اللہ پاک دا توحید دلائل اقلیہ ذکر کی اللہ جل شانو فرمائی چھ دی مشرکان دا شرک دا وجی پس مکہ باندی قحط راوی لکہ بمکہ مکرمہ باندی قحط راوی اللہ پاک فرمائی دا دی دا کفر وجہ پوچا باندی پلمدہ باندی پوچا باندی پدی باندی او پلمدہ باندی بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی پاک کو فرمایي چې دی ته وای چې تاسو په دې ځمکه وګرځئ د پخوانو مشرکانو حالت وګورئ پاغي ځان پوښي او بیا نبی علیہ السلام تعالی پاک پر ذمہ داری ذکر کړي چې پر دین قیم باندې په دین مستقیم باندې برابر پاتې شو وړاندې دا غورځنه چې خلک موجوده جوړ شي بیا چې کوم انسان کفر کی وبال کفر په د باندې
او څوک چې نیکی کوي د نیکی ثوابونه د ولدر لپاره. او بیا الله جل شانو فرمایي چې دا زما د قدرت نښې دي چې هواګانې د باران نه وړاندې ولیږم تاسو ته زیری درکړي خوشخبری درکړي او بیا تاسو ته الله پاک خپل رحمت باران ووري تاسو په اوبو کې کشته د الله په حکم چلوي تاسو په دې کشتو کې تجارتونه کوي دام د الله پاک په تاسو باندې فضل دی. یا نبی علیہ السلام ته الله پاک تسلی ورکړي چې ستاسو وړاندې پیغمبران لګلو مشرکان کافرانو تکذیب کړو غیره موږ سزا ورکړو دی له موږ سزا ورکړو موږ د مؤمنانو امداد کوو. بیا الله پاک خپل د قدرت بل نه ذکر کوي هواګان راشي دی هوا سره اوریځ یو چتی شي تا پاسمان کې خورشي د اوریځ الله پاک چې کوم ځای ته غواړي التبوزي اوریځ ټوټي ټوټي شي د اوریځ د درمیان نه باران نه اوري د الله خوخي پچا باندې باران وری باران پر اوري. ابي الله پاک فرمایي په دې باران سره زمکه راځرغونه شي نشي الله پاک فرمایي کوم وګواړو په دې باندې تیز هوا داسې راولي چې هغه کې اور راشي سخت هوا وي او د دوی دا فصل پاغي باندې هلاک شي ختم شي په دغه وخت کې باندې انکار وکي دی بنا شکر وکي. او بیا نبی علیہ السلام تعالی پاک فرمایي چې ته دې مړو ته یعنی دې کافرانو ته چې پشان د مړو دي دې ته حق نشي اورول چې دې قبول کی د قبلولو پنیت دی نوري لکه مړیم د قبلولو پنیت نوري او کافرم د قبلولو پنیت نوري او تلندو ته هدایت نشي کوي. نو فرمایي ظهر الفساد في البر والبحر کار شوی د فساد په چو پرم د کی بما کسبت ايدي الناس فسودا کارونه چې کړی دي په لاسونو د خلکو ليذيقهم بعض الذي عملوا د پاره دي اوسکه الله پاک دي تباج عمل چې دي کم کړی دي سزا د باج عمل لعلهم يرجعون د پاره دي چې واپس د خپل کفر شرک نه. قلت فرمای سیرو فی الارض تاسو ګرځي مکه وال خلق پس مکه کې فنظروا تاسو ګورئ کیف کان عاقبت الذين من قبل څنګه انجام دي کسان چې وړاندې دي نه کان اکثر مشرکین او اکثر د دې مشرکان. فاقم وجهك للدين القيم فاستقائم كخبل ځان هغه دین قیم تا من قبل ان ياتي يوم وړاندې دین چې راشي او داسې ورځ لا مرد له من الله چې واپس بني داغي د پرد الله د طرفنا یوم دین په ورځ باندې يسدعون جدا جدا بشي خلق د حساب د پاره. من کفر بالله من بعد ایمانی من کفر فعلی کفر چا چې کفر کو نو په د باندې وبال د کفر دی. ومن عمل صالحا چا چې عمل کو د نیکه فلانفسهم يمهدون دي د خپل ځان د پاره دا تیاری کوي په جنت کې. ليجزي الذين امنوا د پاره چې بدبر کې الله پاک مؤمنان ته او عمل صالحات عمل کړي د نیکه غیتا من فضل خپل فضلنا انه لا يحب الكافر بشک الله پاک من ساتي د کافرانو سره امن آیات او آیاتون الله پاک ايرسل الرياح چې لګي هواګانې بشرات تنزيل ورکون کې دا د الله پاک د قدرت نخري وليذيقكم من رحمتي او د پاره چې سکی تاسو الله پاک خپل رحمت ولتجري الفلك بامره او روانه شي کېشته د الله پاک په حکم باندې ولتبتغوا من فضل تاسو لټي فضل د الله پاک چې تجارت سره خپل مال لي ولعلكم تشكرون د پاره تاسو شکر ادا کړئ. ولقد ارسلنا من قبلك رسلا او پتاخي سره موږ لګل وړاندې سره پیغمبران علاقو مې خپل قومونو ته فجاءوهم بالبينات پس دې راته کړو دي خپل قومونو ته په حد دلایل باندې لیکن کله چې انکار او تکذیب وکړو فانتقمنا من الذين اجرموا من هلاك لا کسان چې مجرمان شو وکانا قن علينا نصر المؤمنين او دې ثابت په من باندې امداد کول د مؤمنانو په مخالفت د کافرانو کې. الله الذي يرسل الرياح الله پاک غزات چې لګي هواګانې فتثير سحابا پس پورته کوي د هواګانې اوریازي فیبسطو فی السماء پس ولوی الله پاک دی اوریاز لاره پاسمان کې کفه شو څنګه چې غواړي ويجعلوا كسفا او غرزوي ټوټي ټوټي یو بل د پاسا
فتر الودق يخرج من خلاله فاستبوین باران چې روزي د درمیان د دی اوریزونه پیدا صاحب به من یشاء هر کله چې ورسی الله پاک دی باران لا چاته چو غواړي من عبادت خپل بندگان اذا هم یستبشرون نغادي په دی باندې خوشاله شي وان كانوا من قبل اگر چې او دی وړاندې دینا یقینا او دی وړاندې دی باران ان ينزل عليهم دنازل دو په دی باندې من قبل وړاندې لمبلسین خامخانه امیدا فانظر الى اثار رحمت الله فتوغرا نخو در رحمت د الله پاک کیف یحل د بعد موتیا څنګه ژوند کی زمکا پس د مرګ د دینه ان ذلک لمحی الموت یقینا دارنګ به الله پاک ژوند کی مړي او علی کل شیء قدیر د الله پاک پر سیز باندې قادر دی ولا ان ارسلنا ريحا او کچرم اولیګو پدی باندې هوا بد هوا فرعوه مسفرن او پس دی اوینی دا خپل فصل تک زیړ لذلوا من بعد یکفرون دی بوګردی خامخا پس د دین انکار کوونکی فإنك لا تسمع الموتى پس یقینا ته چې پیغمبر علیہ السلام ته نشور ول کافرانو ته چې بشان د مړ دی یعنی دی استاد خبر نه اوري چې قبول کی لکه د مړ ولا تسمع ثم الدعاء او نش اور ول پیغمبر علیہ السلام دې کنو ته आवाज اذا ولوا مدبن کر چې دی اوګی تا ته شاکون کی وما انت بهذه العمي الضلاله او تني رهنمای کوون کلندو تهدید گمراهینا ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا نشور ول کولی الا من يؤمن مگر اچاته چې ایمان وروړي بیا درنګ پایاتونو باندې فهم مسلمون پس دی مسلمانان الله الذي خلقكم من ضعف فمکر کوک دا الله جل شانه د توحید دلائل ذکر شو اوس په دې رکو کې دا الله جل شانه کمال دا الله جل شانه د توحید دلائل په دې کې ذکر کی یا په وخت کې رکو کې ذکر د قیامت شو چې د مرګ نه بعد جون شتا په شان د مړې زمکه ژوند کېدل په دې رکو کې د مرګ نه بعد د جون ذکر دی الله جل شانه فرمایي اول خپل توحید دلیل عقلی ذکر کی چې تاسو می د کمزورې نه قوت ته بوتلې بیا می د قوت نه کمزورې ته بوتل اول کمزوري وي د منې یو قطره وي دا غینه بعد پتا سو باندې قوت راغی ځوانه ته رسیدي بیا به تاسو د ځوانۍ نه بډاوالي ته او کمزوروالي ته ځئ دا د الله پاک قدرت یو الله نه علاوه داسې څوک نشي کولی ها قیامت به راځي دا مجرمان کافران به بیا قسمونه خوري چې موږ په دنیا کې څه لږ وخت تیر کړی یو ساعت مو تیر کړی اجه کوم به اهل علم نه کان خلقي غیب وتینا تاسو هغه د وخت تیر کې سمره چې الله پاک د قیامت ته پورې لیکلو تاسو هغه پوره کړی په دغه ورځ د قیامت به د کافرانو ته د دوی د عذرونه او د بانی اس په دور نکی او نه به دوی د عذر قبل ولی شي چې تاسو عذر تاسو معاف شي د کافر عذر نشي قبل ولی بیا د قران کریم صداقت الله پاک ذکر کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی پاک تسلی ورکی نو فرمایي الله الذي خلقكم من ضعف الله پاک غزاد چې تاسو پیدا کړی من ضعف د کمزورین د کمزوري قطري وبونه ثم جعل من بعد ضعف بیا تاسو ګرځولې پس د کمزور و نه قوت والا ثم جعل من بعد قوت ضعف وشيبه بیا الله پاک پیدا کی پتا سکی پس د قوت نه بډاواله او شیبه ضعفن کمزوري والی و شیبتن بډاواله یخلق ما یشاء الله پاک پیدا کی سچ غواړي بډاواله ځوانواله ماشومواله هو العلیم القدیر او د الله پاک جو علم او قدرت والا ذات دی ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون او یا پاور چې قائم بشي قیامت قسمونه بخوري مجرمان کافران دی بوی ما لبتو غیر ساعه من په دنیا کې وخت نه تیر کړی سیوا د یو ساعت کذالک کان یو فكون الله پاک به فرمایي چې مدارنګي دی بوله د حق اړول شي وقال الذين اوتوا العلم او ويا کسان وی با کسان چې غیت علم ورکړي شوی دی او ایمان ورکړي شوی دی
لقد لبثتم في کتاب الله پتا کې سره تاسو وخت تیر کړی دی هغه عمره چې څومره الله پاک لیکلی دی الى يوم البعث تر د قیامت پورې لقد لبثتم في کتاب الله پتا کې سره تاسو په دنیا کې جون تیر کړی دی هغه عمره چې څومره د الله په کتاب کې دی لیکلی الى يوم البعث تر د قیامت پورې فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون پس دا ورځ د قیامت ته لیکن تاسو چې ویل تاسو نه پیدا قیامت تاسو نه منو فیوم دین په دا ورځ باندې لا ينفع الذين ظلموا فیدا ورنکه کسان چې ظالمان دي معذرتهم د بي حضورنا ولا هم يستعتبون او نه بعد بي عذر قبول کړی شي ولقد ضربنا للناس او پتاقی سره مونږ ګرځول د خلق د پاره په یاد القرآن په دې قرآن کې من کل مثل القسم مثالنا ولئن جئتم بآية كجت دې تراتګو کې د دې طبيعت په معجزه باندې يقول ان الذين كفروا خامخا ويبا کسان چې کافران ان انتم نه تاسو الا مبتلون مگر باطل کوونکې اهل باطل دي او بیا دوی كذلكم دارنګي يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون الله پاک مو لګي پزن دې خلق چغینه پیږي فاصبر پس صبر کا ان وعد الله حق بشک وعد الله پاک رښتونه دا چې امداد بستا کوي ولا يستقبلنك الذين لا يوقنون او به صبر دین کی تعالی را کسان چې یقین نساتی واخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين